بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 69 دی او قانون نمبر 3 دی. د ثلاثي مجرد قوانین شروع دي. د ضربتم او انتم قانون، ضربتم او انتم قانون. خلاصه د دې قانون خلاصه دا ده، چې هر هغه واو چې د اسم غیر متمکن په اخره کې راشي، هر هغه واو چې د اسم غیر متمکن په اخره کې راشي او ما قبل یعنی مخکې حرف مضموم څه ته وایي چې ضمه وي پې، ضمه پیش ته وایي چې پیش وي پې، یعنی هر هغه واو چې د اسم غیر متمکن په اخره کې راشي یعنی اخري حرف واو وي خو د دې واو نه مخکې حرف مضموم وي، ضمې والا وي، پیش والا وي، نو دغه واو سره د ما قبل ضمې حذف کول واجب دي. دا واو هم حذف کې او هغه مخکې حرف باندې چې کومه ضمه ده پیش دی هغه پیش به هم ختمې، نو هغه پیش په ځای باندې به جزم راولي. ټیک شوه؟ خو په دې شرط پکې دا دی، خو په دې شرط چې دا کلمه به د صالح بنا نه کمه نه وي. صالح بنا مطلب دا دی چې کم از کم 3 حروف وي، نو د کم از کم 3 حروفو ته صالح بنا وایي. صالح معنا دا چې پوره بنا، پوره لفظ صالح بنا ورته وي. کم از کم 3 حروف او د زیاتو څه حد نشته، خو د 3 نه به کم نه وي. که د 3 نه کم شي نو هغې ته صالح بنا نه وایي، صالح بنا ورته نه وایي. کم از کم 3 حروفو ته صالح بنا وایي. نو دا وایي چې خو په دې شرط چې دا کلمه به د صالح بنا نه کمه نه وي، لکه ضربتم او انتم. دا ضربتم په اصل کې ضربتمو نو ګورئ د اخره کې واو دی کنه او ما قبل مضموم دی، ما قبل د میم مضموم دی. ټیک شوه؟ او دا انتم چې دی کنه انتم په اصل کې انتمو نو دا واو ساکن دی، ما قبل مضموم دی. نو مونږ ووی چې هر هغه واو چې ما قبل مضموم وي یعنی ما قبل باندې پیش وي، مخکې حرف باندې پیش وي، نو داسې واو سره د دې پیش ختمول واجب دي. ګورئ ورته اوس بیا واورئ، هر هغه واو چې د اسم غیر متمکن په اخره کې راشي، دا واو په اخره کې راغی او د ده نه مخکې حرف دا میم دی د باندې ضمه ده، نو داسې واو سره د ضمې د دې پیش ختمول واجب دي. ټیک شوه؟ نو دا ضربتمو دی که نه، ګورئ ضربتمو دی. نو ګورئ دا ضربتم چې دی دا اسم غیر متمکن دی، نو دا ضربتم اصل کې ضربتمو دی، نو د دې اخره کې واو ساکن راغی او ما قبل حرف باندې پیش دی، نو موږ به دا واو هم ختم کو، دا واو هم داسې ختم کو. ټیک شو؟ اخره کې میم پاتې شو او دا ضمه به هم ختمه کو، نو ضربتم پاتې شو. د ضربتمو نه څه جوړ شو؟ ضربتم. او انتم چې دی که نه انتم دا په اصل کې انتمو نو اخره کې دا واو دی او مونږ دا قانون وي چې هر هغه واو چې د اسم غیر متمکن اخره کې راشي او ما قبل حرف باندې یعنی مخکې حرف باندې پیش وي، نو داسې واو سره د دغه پیش ختمول واجب دي. نو مونږ د دې میم نه هغه پیش هم ختم کو، نو دا چې پیش هم ختم شو دا حرف باندې مونږ جزم راوستو، نو د انتمونه انتم شو. دغه شان کوم نه هم دا هم په اصل کې همو نو مونږ ووی چې د اسم غیر متمکن اخره کې چې واو راشي او ما قبل باندې ضمه وي، نو دا واو سره د دې ضمې ختمول دا واجب دي. نو دا همو نه څه جوړ شو؟ هم جوړ شو. او کوم نه دی کوم دا په اصل کې کومو نو مونږ دا قانون ویلو چې هر هغه واو د اسم غیر متمکن اخره کې راشي ما قبل مضموم وي، ما قبل باندې ضمه وي، پیش وي، نو مونږ به دا واو به هم ختمې او دا پیش به هم ختمې. نو دا پیش چې دی ختم کو دا به جزم شي، نو دا میم ساکن شو، نو کومو نه څه جوړ شو؟ کوم جوړ شو. او د همو نه څه جوړ شو؟ هم جوړ شو. او ضربتمو نه څه جوړ شو؟ ضربتم. او انتمو نه څه جوړ شو؟ انتم. ٹھیک شو جی؟ نو دا خو زموږ سره قانون زده شو. اوس مخکې خبره کوي او که چېرته د اسم غیر متمکن په اخره کې ضمیر منصوب متصل راشي، مونږ خو ته ګوره دا واو ما قبل مضموم یعنی واو او دا ضمه دواړه ختم کړه، دا واو هم ختم کړه، ضمه هم ختم کړه، هغه میم هم ساکن کو.
اوس درته وایي که چېرته د اسم غیر متمکن نه تا دا واو ختم کو او دا ضمه چې دی دا دې ختمه کا دې ساکن کو او بیا دې د دې بدلون نه پس ضمیر منصوب متصل راوستو نو دا حذف شوی واو واپس راوړل واجب دي حذف شوی واو دا به واپس ولګي واپس به ولګي خو شرط دا دی چې ته دغه ضربتم دی ضربتم که ته د سره ضمیر منصوب متصل لګې د سره که ته مفعول لګې نو ضربتم به بیا څه شي ضربتموه ټیک شوه نو دا واو واپس راوړل واجب دي لکه دا ضربتم دی که نه وګوره دا ما لیکلی ضربتم دا ضربتم اصل کې څه شو ضربتمو نو موږ قانون دا وویلو چې د اسم غیر متمکن اخره کې واو راشي او ما قبل ضمه وي نو دا واو سره د ضمې ختمول واجب دي نو دا ضربتمو نه موږ څه جوړ شو ضربتم جوړ شو اوس که چېرته ته دوی سره مفعول لګې که نه مفعول وګوره دې کې دا ضرب دوا ضربه فعل دی او دا تم ورسره فاعل دی دوا ضربه څه شی دی فعل دی دا تم ورسره فاعل دی اوس که ته دې سره مفعول هم راوړې که نه چې تاسو ضربه معنا ده وخل او تم معنا ده تاسو یعنی تاسو وخل وکړه اوس که زه وایم تاسو هغه ووالو هغه د دې سره لګومه که نه نو بیا به دا ضربتمو چې په اصل کې څنګه و که نه دا ضربتم اصل کې څنګه و ضربتمو نو اوس که دې سره زه ضمیر منصوب متصل لګومه نو دا واو به واپس راوړي نو دا به ضربتموه دغه شان انتم چې دی دا په اصل کې انتموه که نه نو دا به واپس ته انتمو راولي انتموه ځکه چې موږ ورسره ها ضمیر منصوب متصل لګو دغه شان قتلتم دی قتلتم دا مثل کې قتلتمو نو موږ ته هغه واو حذف کو او هغه میم هم ساکن کو واو حذف کو میم هم ساکن کو خو که دې سره موږ ضمیر واپس لګو که نه ضمیر منصوب متصل لګو نو بیا به موږ واپس هغه میم ساکن کو او واو به واپس راولو او دلته کې به ورسره موږ ضمیر منصوب متصل لګو دغه شان انلزمکمو دا انلزمو چې که نه انلزمکمو دا اصل کې انلزمکمو نو مونږه په دې کې قانون جاری کو چې هر هغه واو چې اسم غیر متمکن اخره کې راشي او ما قبل مضموم وي نو مونږ به دا واو ختمو او هغه ما قبل چې کوم مضموم حرف وي داغه نه به ضمه ختمو او به ساکن کو نو دا مونږ سره انلزمکمو مونږ سره څه شو انلزمکم شو را سره دا واو ته ختم کو انلزمکم شو اوس که دې سره مونږه ضمیر منصوب متصل لګو که نه نو واپس په دا میم باندې مونږه ضمه ولګو او دلته نه چې مونږه کم واو حذف کړو اب واپس راولو ساکن به کو او دلته به ورسره ها ضمیر منصوب متصل لګو ٹھیک شو نو انلزمکموها رأیتمو دې که نه دا رأیتم چې دی که نه رأیتم دا رأیتم په اصل کې رأیتمو نو مونږ ته دا واو ما قبل مضموم ختم کو ځکه دا قانون مو ویلو چې هر هغه واو د اسم غیر متمکن اخره کې راشي او ما قبل حرف مضموم وي نو دا واو سره د ضمې ختمول د ما قبل ضمې ختمول واجب دي دا واو سره د ما قبل ضمې ختمول واجب دي نو مونږ دا واو د دې ضمې سره ختم کو نو دا ان رأیتم شو اوس که دې سره مونږه ضمیر منصوب متصل لګو که نه نو بیا به دا واو واپس مونږ راوړو او دې سره به مونږ ها ضمیر منصوب متصل لګو ٹھیک شو نو دا زمونږ سره قانون مو د انتم او ضربتم والا قانون انتم په اصل کې انتمو او ضربتم په اصل کې ضربتمو قتلتم په اصل کې قتلتمو او هم په اصل کې همو او کوم په اصل کې کومو نو بیا دې نه مونږه دا واو ما قبل ضمې سره ختم کو دا ختمول واجب دي خو کته دې سره بیا ضمیر منصوب متصل لګې کنه نو دا حذف شوی و به واپس راوړي خو شرط پکې دا دی کته ورسره ضمیر منصوب لګې کته ورسره ضمیر منصوب نه لګې نو دا واو سره د ضمې ختمول واجب دي بس واو سره د ضمې ختم کا نو ضربتمون سره جوړ شو ضربتم او انتمون سره جوړ شو انتم جوړ شو ٹھیک شو اوس یو بل خبره کوي
او په هوا او زو کې هوا او زو دا هوا وګوره دا صالح بنا نه ده. صالح بنا ما تاسو ته وي کم از کم 3 حروف ته وایي. هوا کې واو په اخره کې شته او ما قبل مضموم هم دی خو دا 2 حروف دي دا 2 حروف دي او 2 حروف صالح بنا نه ده. زو ته وګوره زو یو زال دی یو واو دی نو واو په اخره کې شته او ما قبل ضمم شته د دې قانون مطابق خوده خو قانون کې دا هم ویلي چې صالح بنا وي چې د صالح بنا نه کم نه نو صالح بنا کم از کم 3 حروف ته صالح بنا وای د زیاتو څخه نشته خو کم از کم چې 3 حروف وي نو دلته کې دا زوم 2 حروف دي او دا هوم 2 حروف دي نو کو د دې زو نه دی واو ختم کو نو صرف دا زال حروف تهجی کې دا زال پاتې شو ٹھیک شو او کو هو نه دی دا هو نه دی واو ختم کو نو بس دا ها صرف پاتې شو ٹھیک شو نو چې دا واو بیا ختمه نو د سره به دا زمم ختمه د زو دا زال باندې چې کومه زمه ده دا بم ختمه نو صرف زال پاتې شو د حروف تهجی او زال پاتې شو او کو هوا نه دی هوا نه دا واو ختمه نو دا زمه به ور سره پاتې ختمه نو صرف ها پاتې شو نو دا ها او زال دا صالح بنا نه ده صالح بنا نه نو دا قانون په دې کې نه جاری کیږي دا خلاف القياس دی د قانون خلاف دی دا هوا او زو دا د قانون خلاف دی دې کې قانون نه لګي دې کې قانون نه جاری کیږي نو اوس وای او په هوا او زو کې به دا قانون نه جاری کیږي دا قانون ځکه نه جاری کیږي دا خلاف القياس دی د قاعده او د کلیه مطابق نه دی ځکه چې دا کلمې د صالح بنا نه کمی دي ٹھیک شو او د کلمې صالح بنا کم از کم 3 حروف دي او دا هوا او زو 2 حروف دي هو ته وګوره دام 2 حروف دي یو ها ده یو واو ده یو دا ها ده او یو دا واو ده او دی زو ته وګوره زو کې دا یو زال ده او یو دا واو ده نو دا صالح بنا نه ده صالح بنا کم از کم 3 حروف وي نو دا د 3 حروف نه کم دي نو دې کې دا قانون نه جاری کیږي نو هوا او زو د دې قانون نه مستثنا دي دا قانون پکې نه جاری کیږي او نور ضربتم انتم کم هم قتلتم رأيتم نصرتم ضربتم فتحتم دا چې کومه د ضمیر دا د جمع مذکر حاضر صيغه ده د جمع مذکر حاضر صيغه د جمع صيغه ده د مذکر هم ده او د حاضر هم ده د فعل ماضی ضربتم قتلتم نصرتم ظلمتم خلقتم دغه شانته کرمتم چې څومره صيغې دي دا د جمع مذکر حاضر نو دا قانون به په دغه کې جاری کیږي او په هم کې هم جاری کیږي کوم کې هم جاری کیږي او ضربتم او انتم کې هم جاری کیږي د انتم ضمیر کې هم جاری کیږي نو دا انتم ضمیر د جمع مذکر حاضر دی نو دا زمونږ د نن ورځې د ضربتم او انتم والا قانونو نو راتلونکي درس اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام